أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم کوم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منی کړل نو الله داوی عملونه ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو او هغه سيزي اومنو کم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دی او هغه سراسر حق دی داوی د رب د طرفنا. الله داوی گناهونه داوی نه لری کړل او داوی حالي صحیح کړو. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا زکات چې کافران په باطل پسې لاړل او مؤمنان په هغه حق پسې لاړل کوم چې داوی د رب د طرف نه راغلي دي. دغشان الله تعالی خلقو ته داوی ټیک ټیک حیثیت خي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. پس هر کله چې د دې کافرانو سره ستاسو مقابله وي نو اولنې کار ستونه وهل دي ان تر دې پوري چې تاسو هغوی خو اومګي نو پس داغه قیدیان مضبوط وتړئ نو بیا تاسو ته اختیار دی کو احسان کوي او کو د فدیه معاملې کوي تر هغه وخت پوري چې جنگ خپل وسله گزاره کړي. دا دې ستاسو د کولو کار کو الله غفتله نو پخپل به د دوی فیصله ختم کړي وي لیکن دا طریقه هغه ځکه اختیار کړی دا چې تاسو د یو بل په ذریعہ وازمایي او کم خلک چې د الله په لار کې وجلی شي الله با داوی عملونه هرگز نه ضایع کوي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغوی ته لار خودنه کوي داوی حالت به صحیح کوي او هغوی به هغه جنت ته داخلوي چې د کم نه الله هغوی خبردار کړی دي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي کو چې تاسو د الله امداد کوئ نو هغه به تاسو امداد کوي او تاسو خپې به مضبوطه وي. والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. او پاتشو هغه خلک چې کفر کړي دي نو داوی د پاره هلاکت دي او الله داوی عملونه ضایع کړي دي ځکه چې هغه سیز نافقه کړو کم چې الله نازل کړي دي نو ځکه الله داوی عملونه ضایع کړل. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. آیا هغوی پزمکه کی ګرځېدلی نو چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې داوی نه مخکې تیر شوی دي. الله داوی هرڅو په هغوی پاستر کړل او هم دغه سي انجام د دې کافرانو د پاره لیکل شوی دی. دا ځکه چې د مؤمنانو مرستيال او مددگار الله دی او د کافرانو مرستيال او مددگار هیڅوک نشتا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بشکا کوم خلکو چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کوي الله به هغه جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او کفر کوونکي خلک بس د دنیا د یو څو ورځې د جون مزه چنوي د زناور پشان خوراک څښاک کوي او داوی د اوسېدو او اخري ځای دوزخ دی. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم سمره ډیر داسي کلی تیر شوی دی چې هغه ستاد هغه کلینا چې تیتري استلې ډیر زیات زور ورو هغه مونږه داسي هلاک کړل چې هیڅوک د هغه بچکون کې نه وو. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. آیا داسې چرته کې دي چې کم کس د خپل رب د طرفنا په یو صفا او سرګنده هدایت باندې وي هغه د هغه خلق پشان شي چې داغوی د پاره داغوی بد عمل خسته جوړ کړی شوی دی او هغوی په خپل خواهشاتو پسې روان شوی دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارو خلکو سره چې د کم جنت وعده شوی دا داغه شان خو دا دی چې پاغي کې با د صفا او بو نهرونه بهيږي او د داسې پي نهرونه با بهيږي چې په فن کې به د ذره هم فرق نوی راغلي او د داسې شرابو نهرونه با بهيږي چې د سکون کو د پاره با خوندناک وي او د صفا شاتو نهرونه با بهيږي پاغي کې با داوی د پاره هر قسم میوه وي او داوی د خپل رب د طرف نه با بخنوي. آیا هغه سړي چې داغه په حصہ کې دا جنت راتلونکي دي د هغه خلق پشان کې دي چې هغه با په دوزخ کې همیشه اوسيږي او داسې وبو پریس کوي کېږي چې کلمې به ورل پرې کوي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم پدوی کی څه خلق داسې دي چې په غور سره ستا خبري اوري او بیا چې کله ستا د مجلس نه بهر اوزي نو د هغه کسانو نه چې هغوی ته د علم نعمت ورکړې شوی دی تاسو کوي چې اوسې سو ویلی وو دا هغه خلق دي چې په ځلونی الله ټاپه لګولې ده او دوی په خپل خواهشات پسې روان شوي دي والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم پاتې شو هغه خلق چې هغوی په سملا روان دي الله هغوی ته نور زیات هدایت کوي او هغوی ته دا هغوی د حصے تقوا ورکوي فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم نو آیا دا خلق بس د قیامت په انتظار دي چې ناڅاپه پری راشي د قیامت علامات خورا غلي دي او کله چې هغه په خپل راشي نو بیا به د دوی د پاره د نصيحت قبلولو موقع چرته وي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم نو اے نبی صلی الله علیه وسلم خپو حشا چې د الله نه سیوا بل څوک د عبادت مستحق نشته او معافی غواړه د خپل قصور د پاره هم او د مؤمنانو سره او خزو د پاره هم الله تعالی ته ستاسو منډي ترډي هم معلوم دي او ستاسو د استوګنی د زینو نه هم خبر ده ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم کوم خلکو چې ایمان راوړې دي هغوی با ویل چې یو داسې صورت ولی نه نازلېږي چې په هغه کې د جنگ حکم وشي خو چې کله یو محکم صورت نازل کړي شو چې په هغه کې د جنگ ذکر وو نو تا اولیدل چې د کوم خلکو په ژوندونو کې مرز وو هغوی ته داسې ګوري لکه څنګه چې پچا مرګ راخور شوی وي افسوس دا هغوی په حال باندې طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم دا هغوی په جبا د اطاعت اقرار او خې خبرې دي خو چې هر کله قطعی حکم وکړي شو او په هغه وخت کې هغوی د الله سره په خپل وعده کې رښتینی ثابت شوي وي نو دا غوي د پاره با خوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم آیا استاسو نه سیوا د دینه سبله طبقو کې دیشي چې کو چریتاسو مخواړو نو پزمکه کې با بیا فساد را پورته کوي او په خپلو کې با دیوبل په مړی چاړه راکاږي اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دا هغه خلق دي چې الله پرې لعنت کړو او وړاندې کانی کړل آیا د خلکو په قران غور اونکړو یا زړونو ته تالی لګېدلې دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد
بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا دے چې څوک د هدایت واضح کېدو نه رستو داغینه پشاشول نو داغوی د پاره شیطان دا لاره اسانه کړی دا او د دروغو امیدونو سلسله داغوی د پاره اوږده کړی دا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. پدې وجہ هغوی هغه خلکو ته چې د خدای دین خوښ نه وو وویل چې په ځینو معاملاتو کې به موږ ستاسو منو. الله د هغوی په دې پټو خبرو خپوه دی. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به د هغوی سهال وي چې فرښتې ترکل روحونه اخلي او د هغوی مخونه او شاګانی به وهي او بوزي به. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا خو به زکوي چې هغوی په هغه لار لاړل په کوم چې الله ناراضه کیږي او داغه د رضا په لار تلری خوښ نکړل. په دې وجہ الله داغوی ټول عملونه ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. آیا هغه خلک چې په زړونو کې مرض پروت دی دا ګمان کوي چې الله با داغوی د زړونو خرابتیا نه را برسېره کوي؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. کومنګ وغواړو نو مونږ به درته مخامخ اوخیو او تو به د مخونو نه او پیژنې او د خبرو د طرز نه خو به خامخا او پیژنې. الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. مونږ به ضرور تاسو په ازمیخت کې اچو چې تاسو د حالاتو جاج واخلو او وګورو چې په تاسو کې مجاهدین او مضبوط ودریدونکو څوک دي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بیشکا کم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منع کړل او د رسول سره جګړه وکړه رستو د دینه چې هغه ته نیغه لار واضحه شوی و په حقیقت کې هغه د الله هیڅ نقصان هم نشي کولای بلکې الله وا داوی ټول عملونه برباد کړي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي تاسو د الله حکمونه منئ او د رسول خبره منئ او خپل عملونه مبربادوي. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بیشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منع کړل او د مرګ پوري په کفر باندې ټینګ وو نو الله به هغوی هرگز معاف نکړي. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. پس تاسو یرزړی مجوړېږئ او د صلح درخواستونه مکوئ
هم تاسو به غالب یې الله تاسو سره دی او تاسو عملونه با هغه هرگز نه ضایع کوي انما الحیات الدنیا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ بشکا د دنیا دا ژوند خو یو لوبه او تماشه ده کو تاسو ایمان راوړو او د تقوا په لار روان شوي نو الله بس تاسو اجر تاسو لا درکړي او تاسو مال با تاسو نه نغواړي ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم کچری هغه تاسو مالونه تاسو نه وغواړي او سراسر ټول مال درنه وغواړي نو تاسو به شومتیا وکړئ او هغه به تاسو ایبونه را سرګند کړي ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ګورئ تاسو ته بلنه درکړي کیږي چې د الله په لار کې مال خرج کړئ نو پتا سو کې څو خلک دي چې شمتیا کوي حالکه څوک چې شمتیا کوي هغه په حقیقت کې د خپل ځان سره شمتیا کوي الله خو غني دی او تاسو هغه ته محتاج یې کو تاسو مخواړو نو الله بس تاسو په ځای یو بل قوم راولي او هغوی به تاسو په شان نوي